بسم الله الرحمن الرحیم. محمد زبیر خان یم. کتونکو څنګه تاسو پته لرئ چې د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان چې کله گرفتار شوی دی د پاکستان په شمول په سوات کې هم هغه د مظاهرو هغه لړۍ روانه ده. دا وخت موږ په نشاط چوک کې موجود یو. تاسو ګورئ چې ځای په ځای ټیرونه سیزل شوي دي. د هغې سره چې کارکنان دي هغه ډېر په ګڼ تعداد سره راوتي په نشاط چوک کې چې دی خپل مظاهره خپل هغه احتجاج چې دی هغه ریکارډ کوي. د هغو سره به خبرې اترې کوو چې آیا د اوسه پورې چې دی د عمران خان خلاف چې کوم کیسونه دي د هغه چې کوم خلاف کاروایي شوې ده هغې د هغو پس نظر ګورو د هغو وینا سره. السلام علیکم جی. وعلیکم سلام. تاسو راته جی خپله پېژنګلو که دا راته ووایي چې ستاسو نن دویمه ورځ د احتجاجونو هغه لړۍ روانې دي. څه ګڼئ چې یاره د خان صاحب چې کوم هغه ګرفتاري شوې ده په کوم حالاتو کې چې شوې ده دې تاسو پس نظر ګورئ؟ جی زما ابن امین نوم دی. بڼ سره زما تعلق دی. سابقه ډسټرک کونسل ممبر پاتې شوی یم او اوس د سیټي نایب صدر یم. مونږ خو دا خبره کوو چې یاره کم په 9 اپریل 2022 کم امپورټډ حکومت راغلی دی د هغې خلاف موږ د حقیقي ازادۍ جنګ شروع کړی دی او مطلب دی چې موږ هر ټایم په جلسه جلوسونو کې او پوره من احتجاج چې دی دا د خان صاحب تاریخ دی په پاکستان کې چې هغه همیشه چې دی پوره من احتجاج کړی دی او د قانون یو وایلیشن په پاکستان داسې یو باشنده دی چې د قانون یو وایلیشن هغه نه دی کړی. نو هغه موږ ته دا هدایت دی چې یاره تاسو پوره من احتجاج چې دی دا زموږ قانوني آئیني او جمهوري حق دی. نو موږ دا احتجاج کوو چې یاره خان صاحب مطلب دی ریا شي او که څه فیصلې د عدالت په ذریعه باندې وشي او هغه هر ټایم تیار دی. دا راته ووایي چې د سوات خلک چې دی هغه پرامن احتجاجونه کوي خو چونکې د پاکستان په بیلو بیلو برخو کې چې دی هغه توړ پوړ شوی دی هغه املاکو ته نقصان رسولی شوی دی دغې تاسو پس نظر ګورئ؟ نو په هغې خو موږ خلاف یو. هغې کې خو دا دي چې یاره کم شرپسنه ناصر رادن نه شي د پی ایم ایل نونه یا د پیپل پارټۍ طرفه نو هغو دا مقصد دی چې یاره دا په پی ټي آی باندې راوړي او پی ټي آی مطلب د هغه دپاره الیکشن دپاره نااهله شي. دا د هغوی یو میشن دی. نو موږ به دې ناکامولو لپاره موږ دا خبره کوو چې یاره موږ پوره امن احتجاج کوو او زموږ دا منشور کې دي چې یاره موږ پوره امن خلک یو پوره امن پاکستانیان یو او مطلب موږ د دې ملک دپاره امن غواړو نور هېڅ نه غواړو. حسن صاحب ستاسو نه پوښتنه کوم چې زموږ دلته کې ځلي قیادت چې کوم دی د هغې خلاف پرچې شوي دي چې د هغه د بي بي اې دپاره هغه کوششونه کوي. زموږ اوس تاسو ګورئ په دې ګراونډ کې چې دی ستاسو د علاوه هغه الله چارواکي نشته چې په هغې کې ایم پي ایګان دي منیګان دي یا میر دی یا نور کسان دي د کم کم کسانو خلاف فایر شوي دي او څه ویل غواړئ په هغې ویل سره؟ زه به دې جواب کې دا ووایم جي چې څنګه تاسو ته پته ده چې پرون څنګه د عمران خان غیر قانوني او غیر آئیني اقدام شوی دی د هغه ګرفتاري شوي ده او د احاطه عدالت نه چې د هایکورټ د پریمیسز نه ګرفتار کړی دی جبرن او شیشې پکې ماتې شوي دي او د هغې په څنګه چې اعلان شوی دی یعنې دا ګرفتاري شوي ده هم فورا خلکو نټ چې چا کتلی دی ټول راوتي وو نشاط چوک ته او سرا په احتجاج وو بېګا ثابته غونډه شپه او وسو. تاسو زموږ د قیادت د مقامي قیادت خبره وکړه هغه زموږ په منځ کې خو چونکې په هغو باندې څه پرچې شوي وې بېګا نو هغو بي بي اې کوي او څه وکړل او انشاءالله دند سات کې هغه زموږ په منځ کې را رسېدونکي دي. بل موږ دا پیغام ورکوو د غونډ پاکستان قوم ته یوازې د پی ټي آی ورکرانو ته نه ځکه چې په دې کې د پاکستاني د قوم بقا ده ځکه دا په صدیانو کې صدیانو بعد یو سړی پیدا کېږي چې نوم عمران خان دی هغه الله پاک پیدا کړی دی او هغه دې قوم له شعور ورکړی دی په هغه کې خپل شعور دی او هغه ته دې قوم یعنې راه نجات دی. منګه چې تر څو پورې عمران خان با عزت رها کړی نه دا احتجاج به زموږ جاري او ساري که په دې کې زموږ څه قرباني راځي منګه پوره منیو او که داسې څه شرپسنه ناصر خپل کاروایی کول غواړي نو د هغې نه موږ مبرا یو د هغې سره به زموږ څه تعلق نه وي. د پرون نه زموږ مقامي مشران هم دا بار بار دا تلقین کوي دا وینا کوي. تاسو میډیا په دې ګواه چې په موږ کې الحمدلله سوات داسې یو واحد ځای پاتې شو چې الحمدلله هلته کې پوره من احتجاج روان دی. نو موږ به د انتظامیې نه او د مرکز نه د ټول نه دا امید لرو چې انشاءالله څنګه چې موږ سپورټ یو او کاپریټ یو داسې به زه دې زموږ سره ملاتړ کوي په دې کې ځکه دا طبقې چې دي که نه د هرې دا زموږ مشترکه خبره ده که پولیس وردي او هغه غریب سرکاري نوکر دی نو هغه هم ته د ملک اوسېدونکی دی نو موږ د ملک اوسېدونکي دپاره راه نجات چې د عمران خان دی او با عزت په بری کول غواړي موږ به هلو وځو ته دې ځایونو نه. دا راته ووایي چې ستاسو د احتجاج دا لړۍ به تر کومې پورې جاري وي؟ تر کومې پورې چې عمران خان با عزت رها کړی نه وي ځکه چې که تاسو کیس نوعیت ته وګورئ نو القادر ټرسټ خبره دي کوي د 50 اربو روپو خبره کوي او څه وایي زموږ دې قوم ته زه ویل غواړم جي لږ آګاهي ورکول غواړم هغه دا وایي چې دا د کابینې سے مل کر اس کی منظوری دی نو کابینه سے مل کر کنا ذاتی خو نه کنا
هغه به حیثیت وزیر اعظم او هغه به نوټیفیکیشن ورکړی خو د کابینې سره کنه نو دله پکارو دی نه بلا چې پرون ټوله کابینه سابقه زموږ گرفتار کړی وي کنه یوازې عمران خان پر دی واحد دغه ذاتی خبره خو نه و کنه نو دا ډیر غیر قانوني او ډیر غیر اخلاقی کار کړی دی او موږ په دې باندې سره په احتجاج وو بعضې تاسو خبر وکړه په بعضې ځایونو کې کم چې وایلیشن شوی دی یا شرپسند عناصرو کړی دی هغه دی امپورټډ حکومت په قص د خپل ځایونه او څوکۍ یې کولاو پاتې کړې وي که ته د چا ذاتي کور باندې ورځې نشي ورتلی ځکه چې هغې کې خپل له کوربه خلک وي خامخا مزاحمت کوي نو څنګه د یو کور کمانډر د ډي آی جي کورونه او په هغې باندې تعینات تاسو ته پته د 50-60 اهلکار او هغه دي نه دا کلم کله د تحریک انصاف خلاف چې موږ د اف آی آر یو ذریعه جوړه شي او موږ د دې ګرفتارۍ او دې غیر اقدام وکړي نو داسې نه کوو انشاءالله. کتونکو تاسو د ملګرو خبرو اورئ یقینا چې کوم توړ پوړ شوی دی په مختلفو علاقو کې چې په لاهور کې یا په پنجاب کې یا په خیبر پختونخوا کې چې کوم توړ پوړ شوی دی د هغې مین ثبوت دا چې هغې دا تور لګوي چې دغه پارټیان دغه امپورټډ حکومت چې دی هغه زموږ د خلک چې دی هغه منتشر کول غواړي دغه زموږ د پارټۍ چې کوم مشران دي کوم اعلی چارواکي دي هغو چې دی نااهلۍ دپاره چې دی کوششونه کوي نو هغې ته موږ په هېڅ جوړ نه یو تیار د سواد خلک چې دی هغه پوره هم نه دی موږ د آئیني حیثیت لرو چې موږ به خپل احتجاج ریکارډ کوو تاسو ګوره چې دا ناربازي کېږي د عمران خان په حق کې چې عمران خان دی فوري طور آزاد کړی شي زما د پروګرام وخت پای ته رسي مالې اجازت راکړئ د الله په امان